ما تحصیل ناظم جناب نیاز محمد خان ترن صاحب سره د هغو نه به ما د دې ښکلي بټګرام ثقافتي مېلې په هکله پوښتنې کوو. سجلې ډېرې مهرباني تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکړو. دا راته ووایئ چې تاسو به د دې مېلې په څه غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې 2 ورځې خو ریګولر تاسو د سټیج نه خپل هغه کوم کوشش و هغه وکړو او الحمدلله دا د بډګرام دویم غټ ایونټ و چې ډېر بهترین انداز سره هغه اوس د هغې اختتام طرف ته روان دی. نو زه خو دا وایم چې دا د کوم چې مخکې 3 کاله مخکې شوی په دې 3 کالو کې موږ نه د بډګرام خلکو دا یو ډیمانډ کو او دا کانټینیوسلی او بلکې زه به دا وایم چې د تحصیل په هر اجلاس کې به یو نه یو ممبر موږ ته دا ډیمانډ کو چې یاره دا میله تاسو ولې پرېښې ده. نو خیر د فنډز د کمی د وجې یا د حالاتو میس کې الیکشن راغی مخکې کال نو هغه کې لږ ډیلی راغی. نو دې پیرله د صوبایي حکومت هم د خواهش او زمونږ ایډمنسټریشن خاص کر د ډي سي او اي ډي سي صاحب خو به زه ډېر شکریه ادا کوم ځکه چې د ایونټس کې د هغو مین کردار دی او هغې نه علاوه زمونږ چې څومره لاین ډپارټمنټ دي هغې پکې کانټریبیوشن وکړو او تاسو د میډیا او زمونږ د بډګام نوجوانانو په دې کې لکه موږ له مرسته راکړه او موږ سره سپورټ وکړو. نو الحمدلله چې دا بیګ ایونټ چې کوم دی هغه نن دلته کې منعقد شو او اختتام ته روان دی. نو زه خو دا وایم چې د بډګام د خلک چې کوم دی بعضې خلک هغه بې بنیاده خبرې کوي. زه هغې ته دا یو کوېسچن کوم سوال کوم لکه بالکل استاد زما نیکسټ کوېسچن هم دغه و چې دا شانې میلو کې د بډګرام سټوډنټ ته د بډګرام نوجوانانو ته موقع میلاو شوې چې هغوی خپل ټلنټ وښایي خو له بده مرغه په سوشل میډیا باندې کې ځینې ناظره خلک چې کوم دی هغوی د دې میلې خلاف پوسټونه کوي. هغوی وایي چې داسې قسم میوو سره زموږ کلچر ته نقصان رسېدلی دی. تاسو به هغوی څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه هغې ته دا پیغام ورکوم چې پرون نه پرېسته زه دې ته ما په خپله دې کې زه موجود یم او زه قسم په خدای چې د دې د سټوډنټ چې کوم نن هغو خپل ما د هغو هغه سټال وکته او په هغې کې دننه د هغو هغه پریکټیکل هغه چې ما وکته کوم چې ساینس کې دي نو په الا الله یقین وکړه زما روح خوشحاله شو چې الحمدلله په بډګام کې هم داسې نوجوانان موجود دي داسې صلاحیتونه والا کسان شته دي چې هغو دلته کې خپل د هغې عملي مظاهره وکړه. نو دې سره خدای شته چې ما ته ډېر زیات زه خوشحاله په دې مثالونه پکې ډېر زیات وو. خو زه د سټوډنټس چې کوم سټایل لګېدلي وو پکې د سنټینین ماډل سکول بډګرام او د السید ګارډن پبلک سکول لکه نو هغې نه زه ډېر زیات متاثره شیم او دغه خبرې دي موږ غواړو دا داسې ایونټس نه چې کوم زموږ هنرمند وروڼه دي هغه آرټ فیلډ کې دي هغه سټوډنټ دي که هغه شاعران دي که هغه نور دلته چې کوم لوکل څیزونه تیار کړي دي هغه مخې ته راله. نو موږ دغه خلک چې کوم دی دوی ته دا یو پلیټفارم ورکړه چې یاره دا مخې ته راشي. نو دا د بډګام په مفاد کې ده په دې کې هېڅ داسې عمل د دې نه اوسه پورې نه دی شي چې هغه د دې نه مخکې په بډګام کې نه دی شي. یعنې که په ټنګ ټکور خبرې پورې زیاتو نه زیات دغه شوې ده خو دا زموږ د ثقافت حصه ده او زموږ په کلو کې هم دا اوس هم ژوندی ده دا اوس هم کېږي. څه نوی شي په دې کې نه دی راوړلی شي چې هغې باندې خلک احتجاج پسې پاسي یا څه داسې غیر اخلاقي حرکات پکې هم نه دي شي. هر قسم سره سکیورټي الحمدلله ډي پي او صاحب شکریه ادا کوم چې کوشش یې کړی دی چې دلته کې او تاسو پخپله موږ ټول موجود یو د بډګام خلک دی د بار نه پکې څه شی نه دی راغلی. نو بې سبي ګونیا یو پروګرام خلاف اواز اوچتو دا د بډګام نوجوانانو سره د بډګام هنرکارانو سره د بډګام خلکو سره چې کوم دی دا زیات دی. بالکل داسې قسم ایونټ پکار دی. تھینک یو سو مچ سره موږ له خپل قیمتي وخت راکړو. دا شان ایونټ پکار دی دغه شان ایونټ چې موږ منعقد کوو دې سره موږ دا میسج ورکوو چې بډګرام چې کوم دی یو پرامن علاقه ده او د خلک چې کوم دی هغه ژوندي دي.